الله الرحمن الرحیم. وس د معذور بیان یعنی په دین په مسائلو کې د پاکۍ په مسائلو کې معذور چاته ویل شي او په دین کې معذور چې کوم دی نو دا څوک دی او د هغه احکام څه دي، د هغه د رعایت مسائل کم دي، نو دا بیانو نن سبا چې کوم دی ډېر زیاته دې ته ضرورت هم دی زما عزتمندو، ځکه بعضې سړی به دونه معذور نه وي او مونځ او اودس کې به دونه عذر پیش کوي چې هغه مونځ او اودس په ده باندې بوج وي. خلقو ځان ته ډېره زیاته اسانه کړي، حالانکې دا دین، دا مونځ او اودس، دا پاکي، دا د الله رب العزت عبادت دی او دا الله رب العزت زمونږ نه ډېر په پاکۍ سره بعضې سړي ته به مسله دونه د لوندوالي یا مطلب په یخنۍ ګرمۍ کې د اودس کولو مسله دونه نه خو هغه به هغه خپل عذر چې کوم دی یو غټه بلا به یې جوړه کړي او بیا به چې دی اودس به کله نیمګړی کوي، کله به جورابه اچولي، یاره به دې باندې به مسه وکړو، یاره کله وایي دا زه نلم دومه دا شین کېږي او دا پلانکي او دا ډنګرې داسې ځان دا اسانه کړي. نو دا مونځ چې کوم دی اصل عبادت چې دی نو دا په پاکۍ سره کېږي. پاکي دې کمزورې وکړله نو وخت دې مونځ خراب شو. بعضې سړي ته په مانځه کې یاره مطلب دا دی په دې املا کې مې لږ پړق غوندې کېږي، بس داسې کښېنم او په ناسته مونځ کوم او دا په ولاړ بار به په جومات بار به په ګنټو ولاړي پرتې به لګوي، داسې به کښېني او پاسي، خو چې جومات ته به شي به د ځانه به بیا هغه نازولی جوړ کړي چې کله به وایي چې یاره مطلب دا دی دلته مې برېښ کېږي، بس یاره په ناسته یې کومه بس په ناسته بې عزتي، کله وایي دا خپه نه شم غځولی په کرسۍ کې کښېنم، کله وایي دا چل دی او هغه چل دی. نو دا هغه سړی کوي چا باندې چې دا مونځ او اودس بوجي او بس هسې یو ځان د خلاصوي، نو هغه بیا راشي جومات کې چې کوم دی د ځانه یو نازولی جوړ کړي. نو په دې کې ډېر سوچ پکار دی. معذور د دیني احکامو معذور چاته ویلی شي؟ لاول په صفایي کې معذور ګوره دا هغه شخص دی، هغه سړی دی چې دا په ده باندې لکه مطلب پاکي دا نشي حاصلولی، داسې بیماري په ده باندې اخته وي لکه یا مسلسل د ده وینه جاري وي. اوس دا د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې چې دا څونه ټیم دی په دې کې دننه دته موقع نه میلاویږي چې دا پکې اودس وکړي او مونځ پکې وکړي، خو بس د ده هغه سلسله جاري وي. یا د ده مثال سلسلبور مرضي دا متیازو قطرې تیزي همداسې ترې رواني، اوس دته موقع نه میلاویږي چې دا ماسپښین لپاره دته یو 10 منټه یا نیمه ګنټه دا مرض ودرېږي او دا بیماري ودرېږي او دا پکې دا مونځ هم وکړي او دا اودس هم پکې وکړي، نو دا موقع ورته نه میلاویږي. نو دغه سړی بیا معذور دی چې په ده باندې وخت تېرېږي او دا پکې پاکي نشي کولی او موقع ورته نه میلاویږي د مازدیګر د مانځه، د ماښام د مانځه، د ماسخوتن د مانځه چېرې 10 منټه پکې میلاو شي او د ده دا بیماري ودرېږي او په هغې کې دا چې کوم دی خپل مونځ او اودس وکړي، نو دا سړی بیا معذور وګرځېدو. هغه معذور په دې باندې وګرځېدو چې د هغه دغه سلسله دا جاري ده او د ده اوس عذر شو. نو چې د ده عذر شو نو بیا د ده دپاره دا ده چې د ماسپښین مانځه له دا اودس وکړي، نو د ماسپښین په مانځه کې به چې ده په هغې باندې اودس وکړلو د هغې نه تر مازدیګر مانځه پورې چې کوم ټیم دی بس دا اودس به د هغې پورې د ده دا وي، په هغې کې دا عبادت هم په هغې کولی شي، نوافل هم پرې کولی شي، قرآن هم پرې راغستی شي. چې د ماسپښین ټیم به دا ختم شو د مازدیګر مانځه له بیا اودس وکړي، نو مازدیګر مونځ به چې کوم دی بیا په هغې باندې کوي و نوافل پرې کوي، تلاوت پرې کوي، اذکار پرې کوي، سم پرې کوي. دغه شان به د ماښام نو دا به بیا هر مانځه له د خپل وخت مناسب باندې هغې اودس کوي، نو هله به چې کوم دی د ده د عبادت هغه سیستم الله رب العزت دته په دغه معذوروالي کې بیا زمونږ د دین اسلام دا رعایت ورکړی دی.
چې دا بیا دغه ترتیب کوي بس یو هر مانځه ته به اودس کوي بس د هغه مانځه تر مړ مانځه پورې به دغه اودس باندې بیا کله د سلسل بول مرضي کله د وینه جاري وي مثال په توګه باندې یو زخم یو پټي یا بل څه یا بعضې سړي ته د هوا مسلې نشي تللی ته نشي کنټرول کولی یا بل څه مسله ډېرې بیمارۍ د اشنا الله تعالی دې ته وساتي مونږه نو دغه حالاتو کې چې کوم دی دته بس بیا دغه حکم دی چې دا به هر د مانځه ټیم راتلل هغې ته اودس کول بس هغه ټیم چې د مانځه څونه و تر بل مانځه پورې په هغې کې به دغې باندې دا اودس هم کولی شي دا تلاوت هم کولی شي قرآن راغستی شي نوافل کولی شي دا معذور شو اوس دا عذر به بیا نه دغه کې چې یاره استادي زما خو ګرمه چای مې وڅښله او اودس مې نه خو یاره بس دا خوله مې بیا نه شوه کنګالولی بال چې غاښونه مې را یخته اودن شي او دغې وجې مې چې کوم دی دغه یا زوړ اودس مې وباسې خو داسې لږ شک مې بیا نو بس ماښام نه بېسته ونه کړو معجزه مړه هغه خو دی خو بس نه بعضې سړی به چې کوم دی د یخنۍ د وجې دا جورابې چې کوم دی د بوټانو دا نشي ایستلی نو بس جورابې به په پښو باندې او به ګرځ د پاسه به هغه راکړه چې یاره بس دا خو عذر بعضې سړي به لاس ته دستانه اچولي د یخنۍ د وجې لرې کولی به نه شي بس د پاسه به پې لاس راکاږي یاره یخني ده دا شین کېږي او د کې دا مسله ده او د کې دا مسله ده نه زما عزتمندو دین چې کوم دی الله رب العزت دا ډېر په پاکۍ سره غواړي او په توجه سره غواړي په خشوع په خضوع سره غواړي دې کې تا ته ګوري چې ته زما دا بندګي دا زما د پاره خاص کې کنه په ځان یو بوج غني په ځان چې کوم دی د یو کلی او د علاقې او د ولس ته پاره چې کوم دی یو رواج غني نو زما عزتمندو او دس سره ټوکې ټکالې ځان خلاصول مونځ او دس سره دا شیزونه نه دي پکار نو معذور چې کوم دی معذور په دینی احکامو کې دا دغه دی چې دته د خپل بیماری دونه مقدمي راویږي چې دا پکې د یو ټیم مونځ او دس وکړي نو دا بیا معذور نو د معذور دپاره بعضې چې کوم دی داسې مسایل شته دی هغې پورې به چې کوم دی هغه داسې معذور نه وي بعضې وخت کې اوس یو مسله لکه دا ده یو انسان دی هغه د ماسپښین اودس وکړلو نو دا خو هسې معذور نو د ماسپښین په اودس باندې متار د ماښامه پورې چې کوم دی د مازدیګر د مانځه پورې لګي خو د نه ماسپښین اودس وکړو په هغې باندې لمونځ وکړو د هغې نه پس بیا لاړې اودس یې مات کړو هغې نه پس لاړې بیا اودس یې مات کړو او د اودس نه پس چې کومه دی بیا رالی وسوسې مې ویل چې را ما سره خو لا ټیم شته مازدیګره پورې خو دې اودس کړو نه بیا چې اودس یې مات کړو بیا به ډارېږ اودس کوي دا مسله یاده ساتئ دا به چې کوم دی بیا دوباره بل اودس هم کوي یا مثال په طور باندې یو سړي چې کوم دی اودس وکړلو د اودس ماتي نه پس او بیا چې کوم دی د هغه مثال په طور باندې کوم زخم او کومه پټۍ وه یا چې کوم دی کوم وینه را سټارټ وه هغه د هغې نه پس لږ ساعت بعد را ماته شروع شوله نو د هغې نه پس به بیا دوباره اودس کوي نو بیا به هغه ټیم د بل مانځه پورې چې کوم دی حسابېږي ځکه چې دا خو بیا چې کوم معذور ته ګڼلی شوي د کوم څه نه معذور ته حسابولی شوي هغه معذور شي خو چې کوم دی ستا د دغه اودس نه پس شروع واچوله دغه شان مثال په طور باندې اکثر چې کوم دی نور داسې مسلې وي یا مثال په طور باندې بعضې سړی چې کوم دی اودس چې وکړي نو د هغې نه پس هغه بیا په هغې باندې دغه چې کوم د عذر په حساب سره د بل مانځه پورې کوم ټیم دته میلاو شي نو په دغه ټیم کې چې کوم دی دغه هر څه عبادت په دې باندې کولی شي چې سمي او بل ټیم چې په ده باندې سم دخول وکړلو هغې دپاره بیا دا نوی اودس وکړي پس دا به ورسره د بل مانځه پورې بیا دغه ټیم یې په دغې باندې دا مونځ اودس هر څه کولی شي بعضې سړی مثال په طور باندې چې هغه ته د اودس ماتي حالت دا په مانځه کې دننه پیش کېږي لکه مثال په طور باندې بعضې سړی یا د هغه زخم وینه نه کوي خو په سجده کې یا په رکوع کې چې کوم دی زور اخلي د هغې د وجې نه په هغې کې دته اودس ماتي دغه راځي نو چې هغه حالت دته راځي نو ګوره بیا چې په سجده کېلي نو په ولاړه مونځ وکړه په اشاره باندې چې اودس دې پکې نه ماتېږي یا مثال په طور باندې بل داسې چې کوم دی یو عملي چې په هغې کې ستا
په مانځه کې دننه تا ته داسې یو درفیش مسله راځي چې هغه ستا اودس ماتوي نو خیر د هغه عذر کې هغه مانځه کې د هغې قصر کېدو نو وړوکی که یعنې مطلب په ولاړه باندې کولی شي خو په ناسته نشي کولی یا په ناسته باندې کولی شي خو ولاړه باندې نشي کولی نو دغه کې اوس دغه کېږي ها او که چېرته بیخي هم پکې راګوزېدلی شي مطلب دونه شولې چې اوس بیخي بس په ملاسته باندې نه بیا به په ملاسته نه کې بیا به ته معذور شي نو معذور په حیثیت کې او بیا ستا سره همدغه حکم وي نو اصل خبره دا ده چې دا دین اسلام دا ګوره غواړي پاکي او پاکۍ دپاره به هسې بیسه عذرونه نه رامخته کې چا د مسله راځي بیا خیال د عالم نه تپوس کول د مفتی صاحب نه تپوس کول یا داسې چې کوم دی د خپل مسجد د امام نه تپوس کول په هغې ځان پوهه کول په ناشاړۍ کې ځان اچول یا چې کوم دی په ناخبرۍ کې ځان اچول او خپله مرضي کول او په هغې کې خپل حکم جاری کول د دین خلاف نو ګوره دا ستاسو د دنیا هم نقصان دی د آخرت هم نقصان دی نو دا د معذور احکام ما تاسو ته بیان کړي چې معذور دغه شاني دغه کس ته ویلی شي هر سړی معذور نشي کېدی او هر سړی به ځان معذوروي هم نه د هغې لپاره زموږ علماو مشایخو ائمو محنت کړی دی د استنباط یې کړي د مسایلو نو هر سړي د معذور نشي ویلی او نه چې کوم دی هر سړی به دا په مونځ کې معذوري او دا به چې کوم دی په صفایي کې معذوري د هغې لپاره خپل حکم دی خپل احکامات دي مسایلې نوې نوې مسلې راځي انسان دا موجوده دور کې تپوس ته کوي علما شته الحمدلله دین شته مساجد آباد دي مدارس آباد دي نو ډېر زیات چې کوم دی دې ته ضرورت ما د دې وجې نه چې